اعظم کی جمیعت زندہ ہے، 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 نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تاسو د حیثیت تخو د پاره ما د قرآن کریم د سورہ توبہ 122 نمبر آیات تلاوت کو۔ اصل کې بنیر کې څومره خلق چې دی تاسو پاغي کې الله تعالی تاسو سلیکشن هو اجتباکم، خدای تاسو غوره کړی دی د دې لپاره لیتفقهوا فی الدین چې تاسو علم زده کړئ۔ دا علم چې تاسو زده کړئ چې تاسو خپل ځان د پیژندو نه پس خپل ټارګټ یا خپل مقصد چرته خطا نه کوي، ستاسو د زندګۍ مقصد به دا نه چې موږ پیسې وګټو، ځکه الله تعالی چې تاسو د کم کار دپاره منتخب کړي یې هغه دا چې تاسو به یو پیره د دې ځای نه ځئ ولینذروا قومهم، او خپل قوم به خبروئ ځکه هغه ناخبره دي، هغوی ته به وارننګ ورکوئ، هغوی ته به د حلال او د حرام فرق ښیئ، هغوی ته به د تجوید سره د قرآن ویلو او د بغیر تجوید نه د قرآن ویلو فرق ښیئ، هغوی ته به د ح او د خ فرق ښیئ، هغوی ته به د علم او د معرفت فرق ښیئ۔ تاسو به علم چې زده کوئ، علم دې ته وایي چې تا بار نه سبق زده کو، تا فارموله زده کړه، تا مبتدا او خبر زده کو، تا جمله اسمیه او جمله فعلیه زده کړه، خو دې باندې یوازې کار نه کیږي۔ دغه علم چې کله ستا د زندګۍ یو حصه شي او بیا ستا د وجود نه بار ته راوځي هغې ته معرفت وایي۔ تا چې کومې خبرې زده کړي هغه خبرې چې په روحاني انداز کې په عمل کې راځي هغې ته معرفت وایي۔ نو هسې نه چې تاسو په علم باندې صبر وکړئ د معرفت نه محرومه شئ۔ نو زه به تاسو ته یو څو خبرې داسې کوم چې تاسو د خپل حیثیت اندازه تاسو ته ولګي۔ لومبۍ خبره خدا د هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، الله وایي پوه او ناپوه برابر نه دي۔ که یو سړی الحمد صحیح وي او بل الحمد غلطه وي دا دواړه برابر نه دي۔ که یو سړی ایاک نعبد وایي په معنی نه پوهېږي او بل سړی پې پوهېږي دا دواړه برابر نه دي، نو یو به ښه او بل به بدي۔ د الله به شکر ادا کوو چې الله تعالی تاسو د هغې ګروپ نه کړی چې امید لرو چې تاسو به ښه، امید لرو چې تاسو په دې خبره پوهېږئ، د پوهې نه پس به تاسو ته الله تعالی معرفت درکړي، او بیا چې تاسو الله تعالی تاسو ته د معرفت نعمت درکړي بیا به ستاسو د ایکشن او د افعالو نه بیا ستاسو قوم ته، ستاسو کلي ته، ستاسو ډلې او ستاسو پرې ته، ستاسو جماعت ته ډېره لویه فایده۔ اصل کې یو پوینټ په ذهن کې کېدی، که تاسو خپله زندگی اوږدول غواړئ نو ډېر په اسانه اوږدېږي، که تاسو خپله زندگی لنډه ساتل غواړئ نو ډېر په اسان لنډېږي۔ وی جو آدمی اپنے لیے جیتا ہے، یو سړی د خپل ځان دپاره ژوند تیری اس کی زندگی بہت مختصر ہوگی، جب سے اس نے شعور سنبھالا ہے وہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ ته چې کله په خبره پوهېدلی نو ستا زندگی شروع شوه، اور جب آپ کو موت آ جائے گی تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ دا زندگی به یا 80 کالی او یا به 50 کالی او خبره به ختم شي، خو که ته خپله زندگی اوږدول غواړې نو آسانه خبره ده، آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھیے۔
د بل چا دپاره چې ستا د وجود د وجې نه بل چا ته خیر وي. جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ان کی زندگی انسانیت کی سٹارٹ ہونے سے پہلے شروع ہوئی. کم خلق چې د نورو خلقو دپاره ژوند تیر کړی و، د هغې د زندګۍ سټارټ د ډېر پخوانه د آدم علیه السلام د خوا نه شروع کیږي او تر څو پورې چې دا دنیا یي هغې ژوندي دي، لا ژوند یې اوږد دی. که تاسو ګورئ که نه په دنیا کې څومره خلق تیر شوی دی، په بنیر کې ډېر شی مشران تیر شوي دي، خو اکثر خلق چې ته کوم مجلس ته ځې د فل رازق ذکر به کوي، الله دې په خپل رحمتونه نازل. د هغې وجه دا وه چې هغه د بل چا دپاره خپل ژوند تېراوه. ډاکټر صاحب به فضل عظیم ډاکټر صاحب سخته به څنګه په آرام کې بدلیږي او په باشکاټه کې علي ګور شاه سره به څنګه ښه کیږي او په چغرزو کې د چغرزو په کور سر کې یو سړی به څنګه په تکلیف کې دی، هغه ته به آرام څنګه رسیږي. د علم نه اخوا او سواد ته رسیږي او هغې خلقو سره خپل همدردي ښکاره کوي، چونکہ وہ دوسروں کے لیے جیتا تھا اس لیے اس کو لمبی زندگی ملی، موت کے بعد بھی اب وہ زندہ ہے، لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں. په دې بنیر کې ډېر شیخانان تیر شوي دي، د هغې د لیول وو، په هغه زورور وو، په هغه کمزوري وو، خو چونکې هغې د خپل ځان دپاره خپل ژوند تیر کړی و، د هغې ژوند کم و. نو اسانه خبره ده چې کله ته د بل دپاره ژوند تیرې اته وایي چې زه به نورو خلقو ته به زما نه څنګه آرام رسي، بیا به ستا ژوند ډېر زیات اوږدي. تاسو ګورئ که نه چې کوم جومات ته ته ځې هلته کې یو قرآن پروت دی او یو ورسره یا فضایل اعمالي یا فضایل صدقاتی. دا ولې مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتا تھا. او دغه رنګ چې ته چرته په تعلیمي حلقو کې د قرآن او د فقه او د علم ذکر کې نو تا ته به یا څوک د تفهیم القرآن نوملي یا به د دینیات نوملي او یا به د خطبات نوملي، اس لیے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ دوسروں کے لیے جیتا تھا. چې کوم سړی بل چاته د خیر دپاره ژوند دي د هغه ژوند ډېر زیات اوږدي. همدغه رنګې د دیوبند علما د دوسروں کے لیے جیتے تھے. دغه رنګې علامه اقبال ته چې په کوم مجلس کې ځې تا ته به د اقبال څوک شعر خامخا ښي یا مولانا روم. دا ولې دې خلقو ځان له څه نو جمع کړي، دې د بل چا دپاره خپل ژوند تیر کړی. نو که خپل ژوند اوږدول غواړې نو اسانه فارموله دا ده چې ته په ذهن کې دا کېده چې خلقو ته به خیر څنګه رسوم. نو چې کله ستا د زندګۍ مقصد بل ته خیر رسولي نو ستا زندګي به ډېره زیاته طویل شي. د دې دپاره لومبنۍ خبره دا ده چې د خیر او د شر ونې وپېژنه. د خیر ونه ډېره په ورو ورو غټېږي خو ډېرې مضبوطې زیلي. د خیر د ونې مثال د خونه ونه ده. خونه پېژنئ؟ نو د خونه ونه چې ده دا مضبوطه وي، اگر چې دا په غټېدو کې ډېر ټیم لي، او د شر ونه هغه ډېر زر غټېږي خو زیلی نه وي، هغه سیلۍ ته رټینګي نه وي، لکه غنې، کروړې، کرکڼې چې دا چې راوخیږي نو ډېرې زر جاړې شي خو لږې ورځې بس بیا نه وي. د دې وجې نه هر د خیر کار چې ته کې دا به ټیم ډېر علي، دا به ډېر ټیم علي، خو دا به مضبوطي، دا به د باطل په څپېړو بیا نه ختمېږي. نو چې کله بیا ته په دې پوهېږي چې د خیر ونه چې دا په ورو ورو غټېږي خو مضبوطه وي، بیا به ستا تعدي نه وي چې زه د خیر په کار پورې نښتم. چېرته به تحریک انصاف ناڅاپه راپاسي او د شر ونه به زر زر غټه شي، او بیا چې ګورې نو ټول ملګري به ترې وتي، او چېرته به د پیپل پارټۍ او چېرته به د نیشنل پارټۍ یو ونه راشي او زر زر به بوټی جاړه خوره شي او د بېنظیرې په صورت کې او په ټول ملک قبضه وکړي، لږ ساعت پس به بیا نه وي. ځکه دا جاړه ده، جاړه ډېره زر غټېږي خو ډېره زر ختمېږي، او د خیر ونه په ورو ورو غټېږي خو بیا یې څوک د ځای نه لرې کولی نه شي. نو انشاءالله که ستاسو کردار د خیر د ونې په شاني نو بیا به د خیر د ونې په صورت کې اگر چې ستاسو گروت چې دی لویېدل چې دی به لږ ټیم علي خو انشاءالله دا به ډېر مضبوطي. چې کله ستا په ذهن کې دا وي چې زه د خیر ونه یم، زما تعدي نشته،
د دغه خیر د ونې د رسېدو دپاره به ته پخپله یو څو خوبۍ په ځان کې اچې چې خلقو ته خیر ورسې وی خلقو ته به خیر ته څنګه رسې وی د خیر د رسولو دپاره به یو څو کارونه کې یوه خبره دا چې ستا په زړه کې د خلقو سره د خیرخواهي ډېره جذبه یاره دا سړي ته به څنګه خیر رسي یو سړی بې لمازه دی ته وایي چېره دی به څنګه مزګزار کېږي یو سړی قرآن نه وایي ته وایي چېره دی به څنګه د قرآن سټوډنټ کېږي یو سړی حفظ نه کوي ته وایي چېره دی به څنګه حافظ کېږي د هغې دپاره ستا په هغې په زړه کې د خیرخواهۍ جذبه او یو کس ته هغه نسوار کوي ته خفه یې چېرې دی به د نسوارو نه څنګه منې کېږي یو سړی جواري کوي ته خفه یې چې دی به د جوارۍ نه څنګه منې کېږي چې کله ستا په زړه کې د خیر دا جذبه ډېره زیاته او ته بیا په دې پورې سوچ کې چې په څه طریقه باندې د ده نه دته زه دا خیر ورسوم نو ستا دا خیر دا جذبه به د هغه په زړه کې د خیر رد عمل پیدا کړي ته وایي چې دا خو ښه سړی نه دی وایي چې نه که نه دا په ذهن کې کېده چې په دې دنیا کې هغه سړی چې هغه ټول خیر دی دا ډېر کم دی دا صرف پیغمبرانو او په دې دنیا کې داسې سړی چې هغه ټول شر دی یو ته خیر مجسم وي بل ته شر مجسم وي دا ډېر کمی شر مجسم لکه فرعون خو اکثر خلق د خیر او د شر مجموعه ده نو چې کله ته سره یو سړي سره میلاو شي په هغه کې ته شر وینې نو نفرت ته مه کوه ته د هغه سره د حکمت انداز اختیار کا وایي ته ګوره که نه مالټې ته وګوره او نارنج ته وګوره څنګ تره د دې د پاسه یو دغی چلکی پټي او دا پټ ډېر زیات تریخي خو که ته په حکمت سره د هغې نه هغه پټ لرې کې نو دننه به پکې څه دننه به پکې خوږ پلی خوږ مازغی او خوږه مالټه وی نو خوږه مالټه تا ته ځکه میلاو شوه چې تا یو سړي نه خرابوالي هغه چلکه د شر هغه چلکه چې د په حکمت سره لرې کړه نو ستا یو ملګری وی نو به شراب کی نو دا پې چلکه پرته ده نو که تا د خیرخواهۍ جذبه وکړه نو هغه چلکه به ترې لرې کړې دننه به په هغه کې ډېر شی خیرونه تا ته میلاو شي نو هر سړي نه نفرت مه کوه خو کوشش کوه چې څوک بدي ګوره وی چې د بدو نه نفرت کوه د بد نه نفرت مه کوه د بد د بدۍ نه نفرت کوه د بدو نه د هغه نه نفرت مه کوه د هغه سره د همدردۍ مظاهره وکړه وی څنګه مثال دی زمونږ یو استاد شاپور مولوي صاحب به ورته وی الله دې مغفرت نصیب کړو وفات شو هغه به وی به که یو سړی یو ماشوم دی او هغه بې ځایه بول وکړل متیازې وکړې او لوی ډکې متیازې وکړې نسخه شو نو پردی سړی به ورته څه وایي اله اخوای کا کرکه تی راځي بوی راځي مور به یې څه چل کوي هغه به وایي چې اله شابه اوبه راوړئ اوبه راوړئ او پې اوبه واړئ ته په ځان کې د مور محبت پیدا کا او چې په چا باندې ګن پچایي دی نو زر پسې بوکه راواله اوبه پې واړوه چې پاک شي بیا یې په غېږ کې واله بیا یې ښکل کا دی اوس پاک شو د دې وجې نه چې په چا باندې څومره ګند دي د هغې ګند د لر کولو کوشش وکړه څنګه چې ته د مالټې نه چلکه لرې کې دننه پکې خوږه مالټه پرته وي دغه شان د انسان نه د برایۍ د شر دا چلکه چې پې د پاسه پرته ده دا ترې لرې کا او هغه کې دننه ډېر شی خیرونه دي وایي په دې کې کوشش کوه چې د دې بد سړي نه د خیر کار ته والې وایي دا څنګه وایي یو سړي ته اوسنۍ خبره ده یو کس لاړ شو یو کلي ته مولوي صاحب دی او د ختم نبوت تقریر کول غواړي چې کله هغې کلي ته لاړ د کلي خلقو راغوښتی و چې مولوي صاحب ته به زمونږ کلي ته راشي چغرزو ته یا تورسک ته او موږ ته به د ختم نبوت باندې یو ستا یو لیکچري لفافه یې وله ډکه کړې وه چې دا به ستا ټیکټ وي ځکه د مولوي صاحب سره ټیکټ نه و خو چې کله مولوي صاحب هلته ورسېد د محلې خلق راجمع شو ورته وی حضرت دا ټیکټ والا خو تقریر به دلته نه کوي وی ولې تاسو خو زه تقریر له راغوښتی وی چې زمونږ په دې کلي کې قادیانان دي هغه ډېر زورور دي یو طرف ته خوا مالدار دي او بل طرف ته د حکومت سره تعلق دی نو ایس پی هم د هغو ملګری دی او کمیشنر هم د هغو ملګری دی نو مونږ بیا به دلته روغ پرې نه دي نو مولوي صاحب ورته وی چې لفافه خو تاسو خپله واپس والی ټیکټ زنالم خو دا تقریر خو به کوو دا خو د غیرت مسله ده دا د رسول الله د عزت مسله ده دا په رسول الله د ننګ مسله ده
وی چې حضرت ته خو به دلته تقریر کې خو ته به بیا لاړ شې، چې ته لاړ شې دا خلق موږ دلته بیا نه پرېږدي. نو حضرت وی چې تقریر خو به کوو خو ورګه په دې علاقه کې څوک بدماش نشته. وی چې پلانې محمد خان ډاکو وایا، نو مې ورته واغست. پلانې ډاکو په دې پورې ځای کې ناست دي د علم په دې سر کې، په دې لارې چې سوزي ډاکې پیچي دغه نه خلق یریږي. مولوي صاحب یې زه هلته ځم، او چې کله مولوي صاحب سره د خپلو شاګردانو نه هلته روان شو، نو ډاکو حیران شو چې مولوي صاحب دلته څه کوي. هغه ورته وی چې ډاکو بابا، وی چې مولوي صاحب ته دلته څه کوي؟ وی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ننګ یو مسله ده. وی څه؟ وی ردي کلي خلق ما تقریر ته نه پرېږدي. په هغه کې غیرت راغی، هغه وی زه سره ځم که نه، او ورسره ښکته راغی. مثلا په ډوکډه کې هلته کې وی مولوي صاحب به تقریر کوي، چې څوک د ده مقابله کول غواړي نو زما غولی ترې ټینګ شي. قادیانیان ټول ډډې ته شو، هلته کې تقریر وشو، بیان وشو. مولوي صاحب لاړ شو. لږې ورځې پس مولوي صاحب وایي چې ما هغه سړی په پټکي کې په ګیره کې ولید ډاکو. وی ما چې لکه ته خو پلانې نه یې؟ وی چې یم که نه. وی چې په هغه شپه باندې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، او یې ما ته یې چې په ما دې ننګ کړی دی، او د هغې ننګ د برکته الله ستا ټول ګناهونه معاف کړل، او زما زندگی بدل شوه. دا ولې د ډاکو نه تا مدد اخیستی و. وایي چې کله ستا سره یو بدکاره سړی ستا سره مدد وکړي نو بیا خوشحاله شه او شکر ادا کړه. وی شکر ولې ادا کړي؟ چې ګوره خدای پاک د ډاکو نه د خیر کار واغست. وی یو سړی ګناهګار دی، په ګناه کې مشغول دی، سلام به پیچی که نه؟ وی دوه رایې دي، چې دی ګناهګار دی سلام پې ماچوي، یا بله رایې نه ته پې سلام واچوه، لکه لا جواري کوي. نو چې کله جواري کوي نو چې ته ورته وایې السلام علیکم، نو هغه خو ډېر زیات خراب سړی، خو تا ته به وایي چې وعلیکم سلام. نو دی وعلیکم سلام په دې سات کې بهره جوارۍ نه دمه شي، نو دا لږ سات خو هغه ګناه ونه کړو که نه، نو دومره خیر دی ورته ورسوه. نو ته هغه ته د خیر د رسولو دپاره موقع مه ضایع کوه، نو سلام پې واچوه. نو شکر وکړو بس چې ډاکو کاکا لګیا او ډاکۍ کولې، خو لږ سات له خو د رسول الله د ختم نبوت مسلې له خو زما سره ټوپک راواغستو راغی، او خوشحاله شه په دې باندې چې زما سره د شعوري هماهنګي پیدا شو. زه چې کوم مقصد دپاره لګیم زما سره لګیا شو. نو وی ته کوشش وکړه چې دا څومره خراب خلق چې ستا نه غیر چاپېره دی، ځکه لیتفقهوا فی الدین، ته هلته کې دین زده کړی دی. نو ولینذروا قومهم، نو ته اوس خپل کلي ته راغلی، خپل خلقو ته وارننګ ورکې. د هغې یو ترتیب دا دی چې دا نیکان او بدان پکې مه کوه، بدانو پورې ډډې مه کوه، چې په څه طریقه د بدانو نه هغه د پاس هغه چیلکه لرې کړي، ادن نه چې په هغې کې کوم مغز دی هغه ته حاصل شي. او هر سړي کې څه نه څه د خیر یو ماده وي. نو ستا حکمت دا دی چې د خلقو نه د خیر کارونه واله، د هغې نه په تعاون کې شرم مه محسوسوه. وی بله خبره دا ده چې ګوره په تا کې په دکاندار کې فرق دی. عالم صاحب وی څنګه فرق دی؟ وی دکاندار په هر شي باندې لیکلي میډین پلانې، نو دا زما د کپنې زما د کارخانې شی دی، بل څوک به نه خرڅوي. اته په دین باندې څه لیکي چې دا میډین ما نه دی، دا میډین الله دی، دا الله جوړ کړی دی، زه صرف واسطه یم. د دې وجې نه که چې کوم کار ما کوه هغه دې خلقو شروع کو، نو په ظاهره دی چې زه پې خفه شم چې هلکه زما کار تاسو شروع کو. تاسو مخکې جمیعت طلبه عربیه خو اوس راله، د دې یو تصور مخانو مخکې اسلامي جمیعت طلبه په دې کالجونو کې و. په کالجونو کې به اسلامي جمیعت طلبه د فرست ایئر هلکان چې لسم به چا پاس کو، نو مخکې نه دا دغه یو دستور چې کالج ته هلک راځي د سکول نه، د ده سره به پولینګ کوي. نو پولینګ به یې کوي چې دومره بېعزتي به یې وکړي چې مرګونه به پکې وشو، سیانې به پیچې. جمعیت والو وی چې نه، دا چونکې غیر شرعي کار دی، د میلمه بېعزتي نشته، د میلمه به عزت کې، موږ به ریسپشن کیمپس جوړو او د نوي د فرست ایئر د هلکانو به قدر کو او هغې ته به ریسیو کوو به. نو د دستور خلاف، د عام رواج خلاف هغې ایکشن شروع کو. उनको देखा देखी पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन आगा शे शुरू को, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन आ शुरू को, जमीयत वाला लपकार दी च खपा पे नशी च खुशहाल शी पी च दा मन कम कार का दा मेडियन जमीयत नो दा मेडियन अल्लाह दा तरफ न रागले यो कदरो او منګه جمعیت والو پکې وسیلو
منگ دا اللہ یو حکم دا اللہ مخلوق ترساو چې نوے آنے والا مہمان با قدر کے آغا قدر والا کنسپٹ کو فرض کا پختون والا اپناو کو دام زمان گٹا دا اکو پیپل والا اپناو کو نم زمان گٹا دا دکا چه منگ دکانداران نیو منگ دا دین داعیان یو اچھے کل تر دین دعوت ورکے نو بیا پتاو پا دکاندار کے با فرخی یو خبر ہوئی پا ذہن کے دا چه کتا کامیاب عالم جوڑے دل غواڑے نو حقیقی ازادی او بناوٹی ازادی کے با فرق کے تاسو پا خب دی خبر شاید سی دومرا نہ پوئے گئے جو کم مشران دی نو اغوی چه زا ازادم خلق ہوئی زا ازادم نو پا اسلام آباد کے وس یو دغا زی پا زی یو لکل شیو میری مرضی میری جسم میری مرضی زما وجود دے خز جنکو لکلو زی پا زی زما وجود دے زما مرضی دا چه زو سارا سکوم پا ما که دا مولا سکار دے دا کارٹون لگو دیتا ہوئی بناوٹی ازادی بناوٹی ازادی حقیقی ازادی حاصل کوئی فرق وکا پا حقیقی ازادی پا بناوٹی ازادی کی وی حقیقی ازادی ستا ہوئی وی حقیقی ازادی دیتا ہوئی چه تا دا شہوت نا آزاد شے او تا دا خواہشاتو نا آزاد شے او تا دا شیطان نا آزاد شے او تا دا خپل جسم دا تقاضو نا آزاد شے اتوائی چه زه صرف د روح غلام ما زه صرف د الله غلام ما زه د رسول الله غلام ما زه نور د ایچا خبره نه منم د خپل نوز خبرم نه منې د خپل خواهشاتو خبرم نه منې د خپل شهواتو خبرم نه اصل آزاد دی وګا سړی د خپل شهواتو خواهشاتو پسې ګرځي او غي زه آزادم دا بناوټي ازادي ده ته خپل خواهشات شهوات پوره کې دا غیر پاروای چې نه میری جسم میری مرضی نا ستا جسم ستا دینا دا خدا اللہ تعالیٰ دا طرف نا یو امانت تے نو پہ یو سو بیسک سیزونا چی دی کنا بیسک صفتونا پزان کے پیدا کے زکا چتو ستا غٹا خوبی دادا چلی یتفقہو فی الدین تلتا سبق آسان ہے ازدہ کے دا سبق چتا پا صحیح معنی ازد کہ دا معرفت شکل اختیار کی دا علم دے دا علم نفس چکل دا پا ایکشن کی راشی دیتا معرفت ہوئی اچکل تا معرفت حاصل کی نتبا ولینذروا قومہم تبا گیر چاپیرا گرزی زکا اللہ تعالیٰ ستا رب دا دے پارا انتخاب کرے دے اور ستا پا بارکی ویلی دی چی دا خلق دائی خلق برابر نہ دے حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون فاسی نا چه تا دا عام مولانو پشانستا کوشش دی چرور از خبر کو ما با حقی نو کتا تا پا منزو ولاڑی کنا او تا پرکاتونو که خطا شی نو شاعتا و تویلی دی چه شاعتا کم کس ولاڑی وی ٹوکا ناغو توی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر امام استاز خطا شوی نی امام لندی پکار چه پا دی خپا شی زکا دا ٹوکل تدل تک اڑو کے امامین اڑو کے بادشاہ او غٹ بادشاہ چه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوڑ شو ناغا سو ایلوڑن بنا اعلان دا کڑو فین زغتو فقومونی کو چیرے زو کوک شم نما بنے غوائی نو دا دیو جنہ که تا عالم وی او تا تا چوی چرا استاد دا شیطا غلط ہوئی نو خپکے گی بنا زکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو خپا شوی اگوی که زو کوک شم نما بنے غی نو دا چی دا وس نه دا خپل خوی جوړ کې چې که زه کله کوک شم نو خپلو ملګرو ته وایه ما به نیغوئ ما ته به وینا کوئ دې ته مونږ فتح وایو څنګه چې په مانځه کې فتح درکوي داسې به بار تعالی فتح درکوي نو ما یو مولوي صاحب ته وی یاره دا مونږ دې زر زر ونه کړو ما ته وی داسې ټیک دی نو ما تا خو ځان له چې مونځ کوو ډېر سم دی کوو نو ما ته وی دغه ټیکو نو ما ورته وی که فرض که دام ته ټیک کې ما ته مقتدیان په دې خوشحالېږي نو ما ورته یک چې مقتدیان نو زم ستا مقتدیم نو چې زر پسې ولاړم زه خو پې نه خوشحالېږم ما ته که دا کار مې وکړو نو بیا به شرک کی نو چې کله ته بیا د په خبره باندې په داسې په ضد باندې ودرېږې نو هغه یو ما ته ویمه چې تا سبحان ربي الاعلی څو پیرې وې وی ما دا څو پیرې دي وی درې نه دي وی دي ما زه ته درې پیرې ووایه په اوس دا تا چې کومه سجدو کړه په دې کې تا درې پیرې څنګه پوره کړل نو هغه ریشا وې درې پیرې نو مې دې سوره ټایم واغست نو هغه ماته چې کته دلته نه خوشاله نو بل خوا مونځ کوه خو زه به دا خپل شی داسې کوم دې ته ضد وی دې ته هټ درمي وی او ستا به هېڅ کوم ملګری نه خو که ته ووایې چې کله زه غلطېږم نو ما به ټیک کوی نو هغه دای چې ته به حقیقي ازادي حاصله کړې حقیقي ازادي دې ته وایي چې ته به د شیطان نه ازادې او ته به د رحمان بندی او بله خبره ده چې پاکیزه مقصد دپاره به پاکیزه ذریعه استعمالوي وی پاکیزه مقصد څه دی وی ته وایي چې په دنیا کې په پاکستان کې د شریعت نظام راشي وی دا په څه راځي وی دا په ووټ راځي د هغې دپاره به جعلي ووټونه بیا نه غورځوي
چې ته وایې چې مونږ داندلي وکړو زموږ حکومت راشي، ټیک ده ستا مقصد پاکیزه دی، خو دلته وسیله خو دې ګنده ده. او چې کله ته ګنده وسیله استعمالې، کله چې ته ګنده وسیله استعمالې، دا داسې مثال دی چې دې کارپېټ دې ځای ته ته راتلې او دغه ځای خټې یې په هغې کې رالې، چې کله ته په خټو کې رالې نو په تا باندې کیچړ ولګېدل نو ته څښا شوې، نو چې ته دلته راشې نو ستا خپې څښا دي نو دا ځای هم څښا کې، نو د مقصد هغه ځای دې هم څښا کو، ځکه ته څښا رالې نو څښا وسیلې به نه استعمالې، پاکیزه مقصد دپاره به پاکیزه وسیله استعمالې. دروغ په هغې کې داندلي هغه به نه کوې. د یو څو خبرې به په ځان کې پیدا کړي. یو څو بنیادي صفتونه دي چې که ته بهترین داعي جوړېدل غواړې نو په تا کې 9 صفتونه پکار دي. 3 صفتونه هغه ستا زړه سره ساتي او په ذهن کې کېږده او ځان ته یې رایادوه. نمبر 1 خشیت الله فی السر والعلانیه، چې هر وخت د الله نه یېرېږي، بس پټ هم د الله نه یېرېږي او ښکار هم د الله نه یېرېږي. خو چې کله ته په بړستن کې مخ پټ کې او ستا سره موبایل یې او په هغې باندې ته بربنډ تصویرونه ګورې، د دې دا مطلب دی چې ته نیټ کې یا ته فیسبوک کې، نو دا مطلب چې ته په ښکاره د الله نه یېرېږي خو پټ دې نه یېرېږي. نو خپله اصلاح وکړه چې په پټ هم د الله نه یېرېږي، په کور کې هم ته یېرېږي، په غسلخانه کې ته یېرېږي، بار ته په کلاس روم کې هم ته یېرېږي او په جومات کې هم ته یېرېږي. دا ړومبی صفت پتا کې پکار دی. دویم نمبر صفت چې پتا کې پکار دی په ځان کې راولې هغه دا دی وکلمت العدل فی الغضب والرضا. که تاله قار درشي نو هم د انصاف خبره کوي، لکه یو سړی ستا ډېر زیات بدي شي خو په حق یې نو ته ورته وایې یاره اگر چې زما د سر دشمن دی خو چونکې په حقه دی نو په دې وخت کې زه هم چې در ټیک کړي. او که ته په یو سړي ډېر زیات مین لکه ستا رور دی چا ته کنځل وکړل، ته زما رور چا ته کنځل نه کوي، نو دا تا د مینې نه وسته د ګناه د عدل نه واختی دی. نو دویم صفت پتا کې دا پکار دی وکلمت العدل فی الغضب والرضا. او دریم نمبر والقسط فی الفقر والغنا. دریم نمبر پتا کې دا صفت پکار دی چې که ته غریبي نو ډېرې چغې مه وهه، اگه ته مالدارې نو ډېر بې ځایه خرچه مه کوه، بیا هوایي ډزې مه کوه که نه. ته چې هوایي ډزې کوې د دې دا مطلب دی چې ته په غنا کې لتې وخې. او که فرض که ته په فقر کې او هر وخت د فریاد شروع کړی دی چې چېرته چا سره کښېنې ما سره څه نشته او څه شی نه او زمونږ خو څه عمر نه دی او د مړه دا څه عمر دی، دا ته هر وخت ګیلې کوې دا مه کوه. نو ګوره دا 3 صفتونه په ځان کې. نمبر 1 سو د خدای نه به یېرېږي په پټه په ښکاره. نمبر 2 سو که خوشحاله یې که خفه یې نو د انصاف خبره به کوې. او نمبر 3 سو چې که ته غریب یې که مالدار یې نو خپله زندگی به په اعتدال سره تیرې. دا 3 وشو. اوس 3 نور دي. 3 پبلک ډیلینګ دی، خلکو سره به تعلق څنګه ساتي. نو که ځان نه کامیاب سړی جوړول غواړي که نه پتا کې دا 9 صفات پکار دي. نو دویم څه شی دی هغه دا دی ان اصله من قطعنی، چې څوک د سره ورانه کې ته ورسره روغه اتا ته خیر علي نه ویلي ته ورته خیر علي ووایه، هغه په تا سلام نه واچولی ته پې سلام واچوه، هغه تاله نو راغلی په غم کې ته وله لاړ شه. بس دا ځان له ټارګېټ جوړ کا چې کوم سړی ماله نه راځي زه به وله ځم. وی چې څوک را سره ته راته څنګه ګوري داسې به ورته ګورم. وی دا کار خو مړه خرم کوي. وی خرۍ څنګه کوي؟ وی تا په اوړي کې دا خرې لیدلي؟ وی یوې ګرۍ بلې هم ګرۍ. کوئی انسان خو ته به بیا ځای تا لیدلی دی پول د لاندې ولاړ نه نو د خو په بدله کې ښه خرم کوي، د بدو په بدله کې به ته ښه کوي. نو چې کله ته د بدو بده کې نو یو صفت څه شو په پبلک ډیلینګ کې ان اصله من قطعنی. دویم صفت د پکې څه پکار دی؟ دویم صفت پتا کې دا پکار دی عفو عمن ظلمنی، چې څوک را سره زیاتی وکړي زه هم زه یې به خیر دی. په امتحان کې مونږ ناستو زما سره په پین کې صحیح ختم شوه، ما یې پین راکړه نه یې راکړی، د نه راکړی بدل ته نالم دی بل راکړی و ته د خدای خوشحاله کې ګرده سره کله خلاصه شوم زه به له پین ورکوم. یو شی غلط ولیکو په ربړ باندې میټاوه ما سره ربړ و ما ته یې راکړه ما وله نه ورکړی، زه به څه وکړم ایز طالب. ان اصل من قطعنی وعفو عمن ظلمنی. او بل چې ماله څوک نه راکوي زه به وله ورکوم اعطا من حرمنی. دا 3 کارونه په پبلک ډیلینګ کې کوم چې چا زما سره تعلق ښه نه زه به ورسره تعلق جوړوم، چا چې ما سره زیاتی وکړو زه به ورته ځای خیر دی معافي به ورته کوم، او چا چې ماله نه راکړي زه تلم هغې ما ته رچیست ونه کو زما په سر دړو او هغې ښه چیس کو ما ته یې ونه وی حافظ صاحب تلی و که نه پوخه خبره وه پوخه خو ډېر ګران و نو هغه وی زه دې مردان ته لاړم
مردان شاباسګړې نه شاباسګړې ستله مالته چې دا تورو وته وي تورو ویالته د حافظانو مدرسه وه او د ووړي دغه و د جولای میاشت وه دا ورځو کې بجلي هم نه وه وې زه پیاده روان وم ویالته په جومات کې طالبانو وې ماښام ټیم و وې زه ورننه وتم وې کو ما ته یو ویلي چې راځه روژه ماته کړه وې زه په دې منځ کې کېناستم وی یو مې داسې و بل مې داسې و ډېر ښکلی حفیظ دی په دې مدین کې اوس دی ډېرې خوږې خبرې نو هغه وې زه داسې شم بل مې داسې کو وی ما ته وی چې خوره وی ما چې خورم هی غریبانان سره خو څه ونه ډوډۍ چې ته وظیفې غوښتې وی ما ویل وخوړې وی بیا ما ته چې میلمه چې پسې څکې وی ما چې دا کم قدر راله تاسو وکړو دا پوره مې بیا یې څه چلو کو بیا تورو ته لاړم هلته کې به یې قرآن مې یاد کړو ډېر خوږ قرآن یو او بیا رالم سوات ته په سوات کې ارمۍ ورته وایي د ارمۍ نه اخوا چې دیر ته لاړم وی په هغې دیر کې هلته کې دغه قلا وه د نواب او دیر چې ورته وایي وی پخوا به نواب و وی د هغه قلا و پای کې ځان له جومات و وی په هغې کې مې چې کوم دی حفظ شروع کو د نورو طالبانو سره وی د هغې نواب صاحب ټبر چې وه زموږ د کلي و هغې ته پته ولګئ زموږ د کلي یو چڼی راغلی طالب راغلی وی هغې سوال ځواب وکړو چې تاله به غرمه ډوډۍ زموږ د کور راځي وی دې نور وی چې دې وظیفې غواړي موږ وظیفې غواړو دی نه غواړي وی چې هغه له خدای پې فصل کړی د هغې ځای نه وله راځي وی د هغې سختې برکت خدای کوي خو قرآن مې یاد کو دغه سړی که په تا بیا پېښ شو چې دا تا داسې کړله په دې منځ کې کېناستې او هغه راغی نو وایي زه به دله ډوډۍ راوړم تا زه محرومه کړی یم خو زه به دې نه محرومه کړم ستا پبلک ډیلینګ داسې پکار دی درې شو دریو سره چې درې جمع کړي نو څه به شي شپږ نو درې نور پاتې شو وان یکونه سمتي فکرا چې کله غلی کښېنم چېرته وزګار یم نو لږ سوچ پکوم یاره دا دارالعلوم به چا رخ کړي یاره دې ترجمه القرآن سټارټ په چا اخیستی یاره دې دپاره به چا چندې کړي یاره چې په موږ باندې چا احسانات دي یاره چې څوک به تلی بار به سبق ویلی اوس راغی موږ ته دلته په دې ځای کې وایي چې ستا ته دا احساس ان یکونه سمتي فکرا او بل ونطقي ذکرا چې کله د خولې نه مې خبره ښیي چې څه نه څه ذکر پکې ما سره خپل ملګري میلاج د کلي ته لاړ شم د خپلو وروڼو نه تپوس وکړم تاسو سهار مونځ کړی تاسو ته تبارک الذي درځي تاسو د سهار د مانځه نه پس 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله وایه تاسو چې کله ډوډۍ خورئ نو مخکې ته بسم الله وایه که یې رشي ده نه نو بیا ورپسې څه وایه تاسو خپل لوښی خپل پلیټ پاکوئ دې ته ونطقي ذکرا چې کوم ځای کې کوم مجلس ته ځئ چې څه نه سره ذکر خبره کوې چې سړی ویل چې پلانې راغلی او خو موږ ته ډېرې خوږې خوږې خبرې وکړې هغه یو کس بل ته کنځل وکړل نو ما ورته یاره راځه ځان نه مې کو ما یاره تا چې وختي کنځل کړو نو ډېر بد دې نه وکړي ما ته یې ښه زما خو ته ډېر فکر نه و ما ستا ورته فکر نه و خو وما ینطق عن څنګه الا وهي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ما هغو ته خو پته وه خو لیکلې یاره وې ته ما ته وایه که نه دې ته وایي چې ته په هر ځای کې کښېنې نو هغې ځای مناسب څه خبرو کې بیا وایي چې ترجمان القرآن نه دی راغلی او په چوټی موږ ته یې دا خبره کړې وه مې نه هېرېږي کله کله دا څه معمولي غوندې خبره یې لکه پلیټ دی د هغې یو سړي هګۍ والا تا سر راوړې ده نو ګوره دا پلیټ چې ته پاک کړې نو دی تا ته دوا کوي هغه پکې هګۍ پرېښوده نو زه پسې راووتم نو ما ورته وې ما ګوره زه ستا په مقابله کې غټ سړی یم نو دا هګۍ زه خورم که زه مړ شم ته بیا مه خوره نو تا دوره وخوړم دا خستې ولې پرېښودو نو که فرض که دا پلیټ ته پاک دې پلیټ په تا ته دوا کوله که نه ځکه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې د کله به د بار نه د سالونه دا لوښي واپس رالل نو ما پکې د رسول الله پلیټ پېژندو ته وایې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي نه یو دام طریقه چې خپل لوښی پاک که که دا به ظاهر ښکاري وړې وړې خبرې خو دا ډېر اثر کوي نو ونطقي ذکرا چې کله ته کور ته لاړ شې خبرې کوې نو بیا به داسې خبرې سته او بیا ونظري عبرتا هر شي ته به ته د عبرت په نګاه باندې ګورې چې کله کم خلق چې فیسبوک کوي هغه په دې ګوري چېرې دا عمران خان څومره ښکلی سړی و د رنګ نه څومره ښکلی و ایاک نعبد و ایاک نستعین به یوې سړي به ورته زیرېدو چې دا د انګریز پله هوا سړی دی او دلته راغلی خو دا اوس په دې فیسبوک باندې چې د پوخا کم تقریر د مشرف په باره کې کړی جیسے 500 پر چڑھانا چاہیے اس کو یہ سزا دینی چاہیے او بیا اوس چې کله هغه د 500 خبر رااله نو سړی الټه شو بیا چې خدای پاکه دا زومره قیمتي سړی داسې بې قیمته ښکاره شو
نو بیا چې دنه ته عبرت والی چې خدای پاکه ستا د طرف نه پکې څه دیر نه لګي چې کله دا نښه صفتونه په تا کې رالل وان امر بالمعروف وانهى عن المنکر بیا تبلیغ شروع کړه دا یو څو صفات دي په ماتا کې پکار دي ځکه چې الله تعالی زموږ سلیکشن کړی دی لیتفقهوا فی الدین د خپل سټیټس زما یو کشر نو هغه جج شو نو ما ته یې یو خبر ورته کوم ویسو مې خدای پاک د باندې خپل نوم یې د خدای سره سیالي کوه د مخلوق سره مه کوه مخلوق او پیسو پسې لیونی شو اتا به خدای خپل نوم کې خو چې ته به فیصلې کې فیصلې خو خدای کوي نو د انصاف فیصلې به کوې اوس نو دې وجې نه چې خدای پاک په تاسو خپل نوم یې چې زما دین به خلقو ته ښیي دا دین ښوول خلقو ته په صحیح معنو کې دا د پیغمبر کارو او هغه یې تا ته حواله کو بیا په پیسو پسې نه لیونی کېږي نه به چاته زیریږي کم عالم چې د پیسو د وجې نه خپل علم او قرآن ته سپک وکتل او بل شي ته په نگاه کې وکتل هغه وکنه یو حافظ نو هغه یو انجینیر نو یو ډاکټر وی هغه انجینیر دی ډاکټر دی موږ پکې حافظ شو وی مړه صرف دا خبره وه چې د هغه هلک نه خدای پاک ټول قرآن هېر کو خپل نعمت یې واپس واغست چې دا نعمت ستا نه خدا نشي نو خبره به صحیح د خلقو سره انتهایی همدردي کول همدردي به دوره وکړي چې د هغې سړي د پاسه چې کوم د شر چلکه پرته ده چې هغه لرې شي هغه به د خپل ځان سره انوالو کړي نو کله کله به ترې کار هلې نو چې کله ستا سره په کار کې شریک شي نو بیا به د خدای شکر ادا کړي نو بیا به چې کله ته دا کارونه وکړې او دې حد ته ورسې د پاکیزه مقصد دپاره به پاکیزه ذرایع استعمال کړي د پاکیزه ذرایع به استعمالې چې په تا کې 9 صفتونه راشي لومبۍ 3 صفتونه چې هغه به صحیح خشیت الله فی السر والعلانیه کلمة العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنا 3 صفتونه ستا په زړه کې پکار دي 3 صفتونه ستا په بیهیویر پبلک ډیلینګ کې پکار دي ان اصل من قطعنی عفو عن من حرمنی وآتا من حرمنی وعفو عن من ظلمنی او اخیری 3 صفتونه چې پتا کی هغه دا چې نطقی ذکرن چې خبرې کوي چې ذکر کوي سمتی فکرن خاموشي ستا فکري و نظري عبرت اندار شي نه عبرت علي زما دعا ده چې الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې برکت پیدا کړي الله دې ستاسو په علم کې نور پیدا کړي الله دې ستاسو د برکت په دې ملک کې د خیر کارونه غالب کړي او الله دې ستاسو د لاسه په دې ملک کې د خپل قانون نفاذ وکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين